محترم سامعینو، الله جل جلاله مو سره زما په کامل ایمان باندې استقامت او خوشحالي بار بار نصیب وګرځو. نن بیا مونږ او تاسو ته الله جل جلاله داسې مقرره کا او د الله جل جلاله په مونږ باندې ډېر لوی عظیم احسان دی چې مونږ او تاسو بیا په دې خپل کور کې راجمع کو. څنګه چې ستاسو په علم کې دا محترم سامعینو، نن بیا په جامعه نوشهره کې د فهمیدین کورس نه 18 نمبر درس دی په موضوع د حرمت شراب. محترم سامعینو، دا یو داسې پلیته بیماری ده چې نن سبا په دې بیماری کې ډېر خلک مبتلا دي. الله جل جلاله دی مونږ او تاسو غوند د دې بیماری نه په خپل حفظ او امان کې وساتي. ځکه محترم سامعینو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا شراب چې کوم دی دا د غوندو ګناهونو چې کوم دی دا یو لوی ذریعہ ده او دا الخبائث دی. غټه ګناه چې کوم دی دا شراب دی او دا د ګناهونو چې کوم دی دا شراب دا د ګناهونو مور ده. په دې وجه باندې محترم سامعینو، مونږ او تاسو ته پکار دي چې د هر قسمه نشې نه چې کوم دی مونږ او تاسو ځان وساتو. ځکه محترم سامعینو، حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ مبارک دوی فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې شراب دا د غوندو نه غټه ګناه ده او کله چې انسان شراب سکي نو دغه انسان نه چې کوم دی دا ایمان اوچتیږي. محترم سامعینو، کله وی چې انسان د شراب دا پیاله راوالی او د په خوله باندې د دین معمولی قطره ولګي، صرف معمولی قطره، په دغه ټیم کې چې کم دی وي د ایمان د انسان نه اوچت شي. د انسان نه ایمان اوچت شي په شکل باندې داسې د یو چترې او دا ایمان د ده نه اوچتي تر هغې پورې تر کومې چې دی په دې غلط کارونو کې او په دې نشه کې مبتلی تر دغې پورې د ده نه دا ایمان چې کوم دی دا اوچتي. محترم سامعینو، اوس چې کله انسان شراب څکي دا مطلب هم نری چې دا انسان کافر شو او په ده باندې د کفر فتوا ولګي. خو دا خبر یاد ساتئ چې په دې ګناه سره، په شراب څکلو سره، په دې سره ایمان کمزوري کیږي. د ایمان چې کوم دی دا انسان د هلاکت طرف ته رواني. ځکه محترم سامعینو، او چې کله به د قرآن مجید یو آیات نازل شو نو په دغه ټیم کې به د صحابه کرامو هغه عشق او وفا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره تاسو ګورئ. ځکه محترم سامعینو، یو کرته حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دوی مبارک فرمایي چې ما سره حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ او یو څو نور صحابه کرام او زه ولاړم، زما په لاس کې شرابو او ما دغه شرابو نه پیالې ډکولې چې په دې کې مې کته یو کس راغو او هغه مونږ له ووي چې تاسو ته خبر نه را رسېدلې. مونږ ورته ووي چې رسه په باره کې، هغوی مونږ ته ووي چې د شرابو په باره کې چې شراب چې کوم دی دا حرام شو. چې څنګه دا خبره دوی واورېده، دوی مبارک چې کوم دی اوس دی له دا نه وي چې یاره مونږ بر دې تحقیق کوو، مونږ خو له نبي علیہ الصلوۃ والسلام سره نه یو میلو شوي، مونږ له د یوې جمع نه راورېدلې، صرف ته یو سړی راغی او ته مونږ له وې چې شراب حرام شو، مونږ دا خبره ومنو. نه نه محترم سامعینو، دا د صحابه کرامو یو عشق او وفا وه چې څنګه دا واورېده په دغه ټیم کې چې کوم نه دغه نور چې کوم صحابه کرامو دی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک ته دی ته ووي چې کم شراب دی د دې دا مټکې ماتې کې او دا الټه کې دا شراب چې کوم نه دا توی کې. محترم سامعینو، مخ سره هغه شراب چې کوم نه دا توی کو ځکه هغې دا او فرمایل وی چې کله الله جل جلاله د دې په باره کې چې کوم نه آیات مبارک نازل کو نو اوس مونږ داسې نشو کولی چې دې شرابونه معمولی قطره چې کوم نه په دې خپله خوله باندې راولو او نه دا خبره کوله چې
چې یاره شراب حرام شو ورګه لا خو داسې تحقیق هم نه شوی او دا چې کمې پیالې مونږ ډکې کړي چې ورګه دا هوس کو د دې وجې نه محترمو سامعینو مخې سره په دې باندې عمل وکړو. نبی علیه صلات وسلام چې کم انسان شراب څکي نشه کوي د دې هلاکت چې کم دی بیاني او قباحت. محترمو سامعینو نبی علیه صلات وسلام فرمایي وی کله چې انسان نشه کوي وی دغه انسان په مزه چې کم دی د الله جل جلاله نه چې کم دی دا لرې کېږي او چې کله انسان د الله جل جلاله نه لرې شي بیا به دغه انسان چې کم دی بیا به ګناهونه هم کوي ډېر زیات ګناهونه ردنه کېږي. ځکه محترمو سامعینو نبی علیه صلات وسلام فرمایي وی د غونډو ګناهونو مور چې کم دی وی دا شراب دی د غونډو ګناهونو چې غونډ ګناهونه را یوځای کې او د غونډو نه غټه ګناه چې کم دی دا شراب نوشي ده چې انسان شراب څکي. او محترمو سامعینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کوم انسان چې شراب څکي او د انسان شراب وسکل وی گویا چې د خپل مور سره زنا وکړه او دا انسان چې کوم نه دا په دې کې شمار شي چې دی انسان خپل مور سره زنا وکړه. محترمو سامعینو دغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چا چې شراب وسکل وی گویا چې د خپل حالا سره دا زنا وکړه. محترمو سامعینو د دې وجه بیاني چې یو انسان شراب وسکي اوس د خپل مور سره څنګه زنا وکړه دار دې برابر دی خپل ترور سره څنګه زنا وکړه. د دین محترمو سامعینو دا خبر یاد ساتي کله چې انسان یو نشو کی دغه انسان بیا په خپل حالاتو کې نه دی په ځان باندې بیا نه پويږي نو دغه ټیم کې د نه خور بیا پیجنی نه مور بیا پیجنی نو ترور بیا پیجنی. د دې وجنه د داو فرمایل چې کله یو انسان نشو کی دی شي چې د خپل بیبي په ځای چې کم نه خپل ترور لور شي خپل مور لور شي نو دا چې کم نه دا په دې کې شمار شو چې کله وی انسان شراب اوسکل وی گویا چې دغه انسان خپل مور سره زنا وکړه. د دې وجنه محترمو سامعینو مونږ تاسو ته پکار دي چې د هر قسمه ګنا نه او بیا چې کم د نشي شیزونه د هغې نه ځان وساتو. بل حدیث مبارک ته وی کله چې انسان په دنیا کې شراب څکي او دا انسان شرابي وی دغه انسان به د قیامت پرس چې کم نه دا بتګي پاسي دا انسان تبتند لګیدلی او دا انسان بتګي پاسي. محترم سامعینو هم دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی شراب خور چې کم دی چې کم انسان شراب څکي وی دغه انسان نه چې کم دی ایمان رو خارجيږي. محترم سامعینو هم دغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل حدیث مبارک ته وی کله چې زما امتیان شراب چې کم دی دی له نوم بدل کی او په بل نوم باندې کی نو دغه یو انسان چې کم دی د قیامت پرس چې کم دی په ګروز باندې وي. تاسو سوچو کې محترم سامعینو نن سبا زمون په معاشره کې دا شیز ډیر زیات عام شوی دی دا نشي ډیر غټ خلک د هغې په محفلونو کې په ودونو کې دا شیزونه چې کم دی دا استعمالیږي دا شرابي هر قسم نشه چې کم نه دا پای کې استعمالیږي هغه خلک وته نمونه بدل کی. محترم سامعینو مونږ تاسو ته پکار دي چې کم د دین خبره زده کړو چې دا مخ کې خلکو ته ورسو او په دې باندې عمل وشي ځکه دا په دې وخت کې چې کم نه مونږ تاسو ته ډیره لوی او هما غټه مسله ده چې په دې باندې مونږ ځان پوه وکړو. الله جل جلاله دې مونږ ته په دې یو څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب